بسم الله الرحمن الرحیم. د وطن نیوز سره زین نور زمان موسی خیر تاسو درنه خدمت کې حاضر یم. ګرانو قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو پته راځي زموږ د لټون خبرونه ده او په دې خبرونه کې زموږ سره چې کوم سیاسي واکمني یا زموږ نور د علاقې سره چې ریلیټډ خلک وي هغوی څه هلې ځلې لري په معاشره کې یو سوچ لري په معاشره کې هغوی خدمات لري په دې حواله سره زموږ د هغوی سره خبرې اترې کېږي. نو نن زموږ سره محمد اقبال صاحب چې پاکستان پیپل پارټۍ سره تعلق ساتي او د پی کې 16 سابقه امیدوار هم دی. نو نننۍ خبرونه کې زمونږ د هغې د سیاست په حوالې سره خبرې اترې نه دي بلکې زمونږ د هغې سره په یو نوي سوچ په یو نوي کردار باندې د هغې سره خبرې اترې کېږي. په دې حوالې سره زمونږ سره هغه موجود دی، هغه به زمونږ سره خپلې خبرې اترې او خپل مباحثه به تاسو ته پیش کوي. تاسو به د هغې خبرې هم واورئ آیا په دې معاشره کې هغه کول څه غواړي او نوی سیټ اپ د هغې سره. نو محمد اقبال صاحب ته زه په پروګرام کې هرکلی وایم. ډېره مننه نورزمان موسخیل صاحب، ستاسو د چینل وطن نیوز د لټون پروګرام د ټول ټیم مننه کوم. شکریه ده کوم چې تاسو موږ له بلنه راکړه په دې پروګرام. شکریه. اقبال صاحب دا راته ووایه چې تاسو سیاسي وابستګي ده د پاکستان پیپل پارټۍ سره، تاسو تېر ځل چې کوم دی سابقه امیدوار مې د پی کې 16 خو اوس یو نوی سوچ هم راوړو تعلیمي میدان طرف ته راغلی. آیا دا څنګه ستاسو دا سوچ ذهن ته راغی؟ په دې حواله سره د تعلیمي میدان کې زموږ په جندول کې ډېر زیاتې چې کوم دی دغه د ستونزې دي. هغه دلته کې سکولونه ډېر اسټابلیش شوي دي، خپل ملګري هغې کې لګیا دي، کوشش نه کوي. چونکې ما یو فکر دا وکړو چې په جندول کې دلته کې یو ښه تعلیمي اداره چې د کالج په لیول باندې هغه نشته دی او زموږ دلته کې د ماشومانو پلرونه چې کوم دي هغه په سعودي عرب کې او په نورو ملکونو کې پیسې ګټي، هغه به بچو دلته رالیږي او هغه خرچ کوي. نو د هغې دپاره د چې کله دلته نه میټرک وکړي نه میټرک نه پس دغه ماشومان تیمګرې ته پېښور ته یو ښار بل ښار ته هغه ځي او هلته کې هغه په هغې باندې پیسې خرچ کېږي. بلا پیسې هغه د هاسټلو په حواله سره هلته کې ټیوشن فیسونه چې کوم هغه ادا کوي هغلته کې، خو د هغې پوزیشن هغه شانې یا هغه پروګرس د هغې ریټرن هغه صورت کې نه وي کوم چې د پلار د هغې کوم سوچ او کوم فکر یې کوم توقعات دي. ځکه چې هغه بچي هلته لاړ شي هغه هلته کې د نشو کې مخته شي، په هاسټلو ماحول هغه شان پاتې شوی لکه څنګه چې مخکې پخوا کوم ماحول خلکو به دا وایي چېرې په کور کې ماشوم ښه نه پاتې کېږي او په هاسټل کې ښه پاتې کېږي. تعلیمي سرګرمو سره مختلفو نورو سرګرمو کې سره هغه اخته شي او تاسو به کتلي اوس په دې موجوده وخت کې په اخبارونو کې او په میډیا چینلو باندې چېرې آیسي او نشه ده، په شراب په چرسونو په دې قسم نشو کې هغه اخته شي او بجای دی چې هغه امپرومنټ وکړي، هغه بچي هغه پلار ته سره ډیلیور کړي، هغه په ځای باندې هغه دغه شي هغه خراب شي بچي د هغې نه او تعلیمي میدان کې پاتې شي او بلکې د هغې معاشرتي او سماجي ژوند هم د هغې تباه شي خراب شي. نو په دغه سوچ مونږ دا فکر کړی دی چېرې مونږ په جندول خپله علاقه کې په ثمرباغ په مقام باندې مونږ یو دغه کړی دی، یو سټپ هم اخیستی دی چېرې هغه په بزنس په حواله باندې زه دا یو خبره کومه چې زما اورېدونکي چې کوم اوري او تاسو ته دا په دې حواله باندې دا یقیني ده کومه چېرې دا ما د کاروبار په حواله باندې نه دی کړی چې زه دا یو بزنس اداره شي، بلکې دا او اکثر د خلکو لکه سوچ دا چې زه پیسه وګټم مطلب ټیک بالکل نه زما دا دی چېرې مونږ دلته کې د دې قام د دې خاورې خدمت وکړو او دلته د خلکو ته څه ډیلی ورکړو هغه ټیلنټ مخې ته راشي کوم چې مطلب بالکل زموږ دې ځینې چې کوم بچي ماشومان مونږ ولیدو چې کوم ټاپ پوزیشن هولډرز دي نو هغه زیات اول چې کوم هغه لاړ شي اسلامي کالج ته لاړ شي. خو که تاسو کتلي نو اسلامي کالج هم هلته کې د هغوی هغه چې کوم پرسنټیج دی یا د هغې لیول دی نو هغه برقرار نه ساتلی، حالانکې هغه د ټول صوبې کریم خلک راغونډي هغه کریم خلک خو بیا هم د هغې هغه پرسنټیج هغه لیول نه پاتې شوی. مونږ دلته کې زه د خپلو اورېدونکو ته خپلو سامعینو ته خپل د خاورې پلارانو ته زه دا یقین ورکوم چې دلته کې مونږ هغه معیاري تعلیم به د دې بچو ته مونږ ورکوو چې کوم د دې په پېښور کې د هغې تصور نشي کولی انشاءالله تعالی. ځکه چې زما نیت دا پاک دی چېرې مونږ دلته کې ګټې دپاره دا سوچ نه دی کړی بلکې مونږ د دې لپاره کړی چېرې دلته کې مونږ د دې خلکو خدمت وکړو او خلک مونږ په دې حواله سره چونکې زه یو پولیټیکل ورکر م یم دلته کې مونږ خدمت کوو منډه ترړې وهو مطلب چېرې مونږ د خاورې د دې خلکو د خدای د مخلوق خدمت وکړو. خو په دې حواله د ایجوکیشن سیکټر کې دا سوچ مونږ فکر وکړو دا ماته احساس وشو فیل مې کړه چېرې دلته کې یو اداره پکار ده چېرې د دې پلارانو د چې کوم دغه دي دا ستړي دي چې دا او دا کوم د دې
په دې ماحول کې مطلب کوم سوچ کوي چې زما بچي به دا سبق پوره بکی پوره باندې لاړ بشي کلار بنل شي به اخراجات تم ګوري بل نن سبا زمونږ چې په خلیج کې صورتحال دا خراب شوی چې الته کې روزګار بند شوی زم په نور روزګارونو ډېر اثر ورزولې دی نو هغه سره سره په ایجوکیشن او بلکې نور روزګار خو ته تک خو دغه اثر په تعلیمي میدان چې وګورځي نو دا زمونږ تبعی طرف ته مخامخ کېدلی چې زمونږ بچي د تعلیم نه په میدان کې شاته پاتې شي نو لہذا چې په یو بچی باندې په خور کې 6000 5000 روپۍ خرج کړي دلته کې به هغه دلته کې صرف ډېر یو نامینل دغه چې کوم دي دا پیس هغه موږ هغه لپاره مقررو ان شاء الله تعالی او ماسپخین به خپل کور ته ځي په خپل کور کې پاتې کیږي خپل بچینه خبرېږي بل دا چې موږ خپل دغه د دې پمپلیټ راغلی دا میډیا باندې به شوم شي خلکو ته مو رسیږي خو زه تاسو دغه چیز د خبر دا کوم چې یو هم په دې کې د ټول نول نه خبره چې کنه د دې نگرانی چې کوم دا کلاسز چې کنه دا به د اعلی پروفیسور چې کنه دا په ذریعہ نگرانی کې به دا کلاسونه چلیږي بل دا خبره چې را د ماشومانو اټینډنس چې کوم ده کنه دا بایومټریک سیستم دا راځو چې بلار دغه په سعودي عرب کې ناس نه غره به پته زما بچیان کالج ته لاړ او زما بچیان کالج ته لاړ هغه ته پته لګي هغه به ډایرکټ میسج شي دا راځو چې تاسو کم کالج چې تاسو د دې ډیټا کول غواړئ دا غي نوم بسوي او دا به انټرنیټ تر د ماستر لیول پوری کنه دا چې زما خو اراده خو الله تعالی دی او کی زما چوتي دي ان شاء الله تعالی دا موږ د سیاست تر سوچ راستاسو میډیا او د علاقې چې کوم اکابرین دي کوم تنیفته خلک ته هغه نه بس کوپریشن پدې کې وړم ځکه دا زما یوازې زما ذاتی کار نه دی کنه او نه یوازې سر تر رسول شم دا زه ټول خلکو ته د پلانونو ته د ماشومانو او ایجوکیټډ کلاس ته میډیا ته دا ریکوست کوم چې را پدې سیستم کې ما کوپریټ کی او ودینه ان شاء الله تعالی مونږه یونیورسيټي هغه پروګرام ودینه مونږ یو پرایویټ یونیورسيټي بل ته جوړو دي ان شاء الله تعالی خو فل هل زمون پروګرام چې کنه هغه انټر دی فرست ایئر او سیکنډ ایئر کلاسز پدې کې وځي او د هغه نه پس په بیا ګورو حالات ته ګورو مخکې امپروو کو ان شاء الله دا به رسیب درته تاسو غوښنه د خپل کالج اغراض مقاصد بیان هم کړو خو دا راته وایي چې د کالج به د نور د پرایویټ کالجونو په شان چې کوم پرایویټ هولډرز لکه طلبات چې کنه دا غي په شان به مطلب د قوم نه ورکوي کنه نوې انداز کې او داسې بکوري چې هغه به بیل مکمل دغه مختلف وي چې مطلب د معاشره کې یو چینجز راشي زه ورس دا کوم چې لکه زمونږ ټول فوکس په دې خبره باندې چې زما بچي اکیډمیکلی د هاي لیول باندې لړ شي یا د په بایو کې ماستري د په کیمستري کې یا د ډاکټر شي د انجینیر شي یا اني هاو یا د مطلب بچره په سیول سرویسز کې راشي د ماده سی اس پی افسر شي د سی اس اس کې د ډي ام جی شي خود دې سره سره موږ دغه مغرض دي چې موږ سټارز موږ د معاشري لور کوم چې کوم موږ مقصد دی خدای سره سره بنیادی خبره ده یا خبر کوم چې موږ بنیادی پکې یو سوچ ما دا چې موږ دا سټوډنټان چې دي چې سبا دا عملی ژوند ترازی په دې عملی ژوند کې بده د موږ د سوشل ګرومینګ د سوق چې د انسان هم جوړ شي کله سوال ډاکټر چې د صرف او صرف د نه جزا سیرل کوي او د خلکو نه پیسې سوچ کې چې راځي پیسې جب ډکما بلکې د غریب د انسان قدر اوسه پیدا شي اکثر بالکل د انجینیر جی کده مطلب چې افسر راځي خو چې د سوق مخې راځي نو د انسان په نظر ګوري چې د کې همدردی پیدا شي پدې کې لکه د انسان چې کوم لیول دی یا د کوم کوالټیز دي چې کوالټیز پدې کې موجود دي نو زمونږ غرض دام دی چې او د کالج په حواله سره تاسو نوم خبرو کړو نو کالج نوم زمونږ چې کوم دی هغه د نیشن کالج او نیشن دغه نوم منګي خو درې او ما د دې مخکې په سوشل میډیا باندې هم د ما یوازې خپل هغه باندې نه د کړې په خپل سوچ فکر باندې بلکې ما ټول په سوشل میډیا باندې ټول ملګری چې کوم ایجوکیشن ملګری زمونږ کوم خيار ملګری هغه ما په دې کې انوالو کړو ما داونه رائے وختلو چې اراده مې کړې دا بیا د ملګرو سره ممکن اسوي چې بلانو مونږ تراله ما په سوشل میډیا دا شیر کو چې د شي اراده مې کړل دا غیر لپاره ما ته تجویز تاسو ما ته تجویز کې خنم مال راکې نو بلا ملګرو مختلف خو بهر کې بیا مونږه مطلب چې ملګری کم ممکن اسو نو هغه کې بیا مونږ دا نوم چې کوم مونږه د انتخاب وکړو او د دې هغه خپل ځمنه یو ډېر دغلري بیک ګراوند لري دا نوم خو خو دې دیو چې اوس دغه د دې نوم په اوله باندې خو ډېر زیات خره خو موږ به ان شاء الله تعالی اوس دا کوشش کوو چې کارکردګي په اوله باندې موږ خلکو ته وخیو او دا به ان شاء الله تعالی ځکه چې نیت مې پاک دی نیت مې صفا دی او په دې الله دې خبرېږي بس دونه باندې د خپل نیت په خاطر مې زده خبر کوم په داوا سره کوم چې ان شاء الله تعالی الله تعالی به زموږ مرسته کوي
د هاسټل لپاره تاسو څه انتظامات دي او بل چې کوم غریب سټوډنټان تاسو سره داخلي اغلي دا غي وس نه لري نو دا غیر لپاره تاسو سکالرشپ لپاره څه انتظامات دي موږ ان شاء الله تعالی په دې کې دغه چې کوم دی د هاسټل په حواله باندې هاسټل بندوبست هم کړی دی هاسټل هم په دې کې د الکام رهایش لپاره چې کوم الکام وړي چې سټډي کومه ماته ماحول پرووایډي هغه هم پکې او بل د قابلان سټوډنټانو لپاره کوم انټلیکچوال سټوډنټس دي دغه لپاره موږ یو ټیسټ اخلو هغه ته موږ سکالرشپ ورکو او خصوصي کوم چې کوم سپیشل سکالرشپ دی هغه موږ د غریبانو سټوډنټانو لپاره نو هغه کې به داسې نه چې یو هلک دی او هغه ټیلنټډ دی خو د هغه څه پیسې نشته نو صرف د پیسو په نو ما تاسو ته مخکې دې خبرې ذکر وکړو چېرې دا ما د یو کاروبار دپاره نه دی کړی زه وایم چېرې دلته کې موږ ما ته به ټولونه غټ تسکین او ټولونه لوی عبادتدار چېرې یو نادار سټوډنټ او هغه زموږ سره وس نه لري او هغه زموږ په مدد سره او ستاسو مدد سره هغه دلته کې سبق ووایي او هغه سبا غټ افسر جوړ شي هغه هلته کې یو ډاکټر جوړ شي هغه یو انجینر جوړ شي مطلب د قوم خدمت وکړي نو زه به په دې باندې فخر کوم محسوس کوم به فخر به کوم او دا زما لپاره د ټولو لوی عبادت کوم او دا زما لپاره لوی تسکین دی ډېره مننه محمد اقبال صاحب تاسو سوچ ته سلام قدرمنو کتونکو تاسو دا خبرونه وکتله چې یو ډېر زبردست او یو ډېر ښه سوچ لري الله دې وکړي چې دې د اداره کامیاب وي او د نیشن کالج په نوم باندې دیو په سمرباغ کې بل ورځ افتتاح کول بغواړي ان شاء الله او په دا کې به ان شاء الله تاسو دا غزنه به موږ تاسو مخابطي کیو هم او د یو نوي پروګرام سره به ما له اجازه راکړئ د الله په امان